بسم الله الرحمن الرحیم. زما پاکستانی نورونو څنګه یې تاسو ته پته ده د پاکستان حکومت فرانس کې چې کوم دغه دی عالمي اجلاس چې کوم دی د ماحولیاتو په باره کې بارانونو او سیلابونو په دغه کې نو په هغې کې پاکستان هم تللی دی. نو په سوشل میډیا دا چلیږي چې یاره پاکستان نه فرانس امداد ورکوي. د سوشل میډیا خبره ده، په میډیا باندې ما نه لیدلې، د سوشل میډیا دا خبره چلیږي په ټویټر او په فیسبوک او په انسټاګرام باندې. نو زما هغې خلکو ته دغه دی کوم چې د عمران خان په حکومت کې راوتي وو، تحریک لبیک والا او دو چې دا یو غویمه جوړه کړې وه چې یاره به یې د فرانس سفیر موږ وباسو دا نه پرېږدو. کنې څونه موږ پاکستانیان دغه پالټو والا موږ څونه د پاکستاني قوم یې څونه ذلیله کړی او څونه د روډونه بلاک کول او هر څه ماتول او دغه نن خو صرف یو بیان ورکړه کنه چې به د فرانس د امداد موږ نه اخلو، موږ ته نه دی قبول. نن دغې ته وګوره پته نه لګي چې چا راوستی و فیض آباد ته او نن غږ نه کوي. نو سبا چې دا ماته بیا راوځي او بیا وایي چې یاره زه د فرانس سفیر نه منم او دا داسې کړی داسې کړی، نو د دله او بل غټ منافقي چې نن ته د دغه یهودو پیسو ته ناستې که نه او غږ نه کوې چې بهی موږ ته خبر هم نشي کولی چې یوه خبره خو صرف وکړه چې بهی موږ دا پیسې موږ نه اخلو. هسې په میډیا دروغ ووایه خو په میډیا ووایه. نن دې پیسې اخلي او چې سبا له هغو یوه خبره وکړي نو بیا پسې راوتی او بیا د دونه زور هم نه بل څوک راته وایي چې راوځه. په خپله ته ګوره دا دونه غټ منافق دی چې په خپله راوتی نو بیا به هم خیر، بیا به لکه څه مزه به یې کولی چې یاره به یې موږ سیاسي دغه باندې راووتو نو دو وله رنګ بل ورکي او راوباسي بل څوک هغه هر چاته معلوم دی چې څوک یې راوباسي. او نن فرانس تا له پیسې درکوي رسم ټقې ورته وهي چې به یې نه یوه خبره کولی شي، هېڅ هم نشي کولی. نو د دې له بل غټ منافق نشته، دا پته نه لګي چې دا به څنګه منافقین وي. والسلام.